او زیاتره د وړو ریټونه مخ په کته را روان دي. آیا دلته د کوټکي په بازار کې هغه زاړه ریټونه چلیږي؟ د دې څه وجه ده؟ خیستر رحمان د هغه د دکان مخکې بورډ لګول دی چې عام اوړه چې کوم دی هغه په 1500 روپۍ باندې میلاویږي. امیر صاحب کله چې څوک د سٹور نه سودا کوي چینی غوړي وغیرہ څه اخلي نو هغې سره تاسو هغه شی نه ورکوئ چې کم د هغې ضرورت نه وي. السلام علیکم قدرمندو کتونکو، تاسو ګورئ میسا پیشل چینل او زه یم ستاسو روم مختیار ساګر. پګو کتونکو یو ځل بیا د یو نوې خپرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په فیسبوک باندې روزانه که موږ ګورو د وړو نوي نرخونه خلک ورکوي چې آیا وړه 200 روپۍ تر وړه ارزانه شوه، 500 روپۍ تر وړه ارزانه شوه. نو نن رنګ موجود یو په ملخیل کوټکي په بازار کې. دلته چې کوم د آټا ډیلران دي، کوم دکانداران دي، د هغو سره به د وړو په باره کې خبرې اترې کوو چې آیا دلته کې په حقیقت کې د وړو ریټونه چې کوم دی هغه څه چلیږي. نو د دغه دکاندارانو سره به خبرې اترې کوو. راځئ موږ سره. قدرمندو کتونکو دا وخت را سره د آټا ډیلر یو دکاندار را سره موجود دی، خیستر رحمان. د هغه د دکان مخکې یو بورډ لګول دی چې عام اوړه چې کوم دی هغه په 1500 روپۍ باندې میلاویږي. د ده سره د دغه اوړو په حوالې سره خبرې کوو چې آیا دغه اوړه ښه دي نه ښه دي. خیستر رحمان دا راته وایي تاسو چې کوم بورډ لګول دی بهر چې په 1500 روپۍ باندې اوړه میلاویږي، د دغه اوړو په باره کې څه ویل غواړې؟ نور تاسو سره د اوړو ریټونه څه دي؟ د اوړو خو مختلف ریټونه دي، د کوالټیانو پورې خبره ده. د 1490 او تقریبا د 1850-1900 روپو پورې د ریټه چلیږي. خو دې کې یو څه غنم داسې دي زاړه دي، د هغې اوړه لږ غوندې کوالټي ښه نه ده. زاړه د هغې ریټ لږ کم دی. او کوم چې د پنجاب ښه غنم تازه ښکلي غنم چې دي نو د هغې ریټونه دغه 1750 1800 او 1950 پورې د پنځ ریټونو چلیږي. او د عام زاړه کوم غنم چې دي د هغې څه کوالټي او معیار داسې خاص نشته، او ریټ د هغې مختلف قسمه دی، هغه هم کم دی لکه 1400 1450 د 1500 روپو پورې د هغې هم ریټونه دي. تاسو سره د ارزان اوړه نن سبا اوس په څو دي او بیا د دغې نه د ټولو کې ښه اوړه په څو ریټه پورې دي؟ موږ سره ټول نه ښه بهترین اوړه چې دي دانهدار پین د پنجاب هغه په 1950 روپو پورې دي، او ارزان اوړه دغه 1400 روپو پورې ټول نه ارزان اوړه دي. دا کم تاسو چې کوم بورډ لګول دی په 1500 روپۍ اوړه، نو آیا دغه اوړه خراب دي که د هغې کوالټي کمزورې ده؟ څه وجه ده؟ بس دا غنم زاړه غنم دي که نه، د دې کوالټي لږه کمزورې ده. دې وجه اوس نه پنجاب غنم چې دی لوکل ذمېدار ورکوي او تازه ښه فرېش غنم دي، او د هغه ډېره ښکلې مزناکه روټۍ ده، او د هغې ریټ چې دی نو لږ 1800-1850 پورې دا زاړه غنم دي. د دې وجه باندې د دې ریټه لږ کم دی، دا څه خوښوي نه ډېر خاص. ته ووایه چې د وړو ریټونه چې کوم دي نو مخ په کته را روان دي که مخ په بره مارکیټ کې څه صورتحال دی؟ بس په دې هفته کې تقریبا 1.5 روپۍ کیلو 60 روپۍ توړه، تقریبا 20 کیلو توړه د 60 روپۍ فرق پکې راغلی زیات شو دی. د لاندې هفتې نه په دې هفته کې 60 روپۍ توړه زیاته شوه ده. راته ووایه چې تاسو سره دلته کې د وړو څه ریټونه دي؟ کم قسم اوړه در سره دي؟ ښه اوړه په څو دي او کمزوري اوړه په څو دي؟ کمزوري اوړه چې دي نو 1650 روپۍ دي، او ښه اوړه چې دي 1750 او 1800 روپو پورې شته. دغه شانتې د خوړو نرخونه نن سبا څه دي؟ دغه شانتې چینی په څه حساب کې؟ چینی په 750 روپۍ ده، او غوړي چې دي 900 ګرام په 350. دا راته وایي په مارکیټ کې که موږ وګورو نو زیاتره د وړو ریټونه مخ په کته را روان دي. آیا دلته د کوټکي په بازار کې هغه زاړه ریټونه چلیږي؟ د دې څه وجه ده؟ نو بس د دې خو به زه لکه ثبوت پوهېږي که نه بل زموږ سره دي مسله خو نشته. په فیسبوک باندې او دې باندې چې کوم ریټونه ورکوي لکه دغه خلک ځانه پروپاګانډي دغه پروپاګانډي دي او صحیح ریټونه چې دي دا دي. کو دا وخت په سرکاري یوټیلیټي سٹور کې هم موجود یم. دلته کې به هم د وړو نرخونه چې کم دي نو د هغې معلومات به کوو چې دلته د وړو نرخونه څه دي. دغه شانتې بیا د چیني غوړي دغه د هغې ریټونه به هم تپوس کوو. غالب صاحب دا راته ووایه چې تاسو سره نن سبا وړه په څو دي په سټور کې؟ وړو ریټ چې دی 648 روپۍ دی 10 kg. داسې چینی چې دی جو په کارټ کې راځي په 550 روپۍ دړۍ راځي. داسې غوړي به 375 روپۍ کیلو راځي. داسې دال زمونږ هم ښه دي ارزان دي، په 200 کارټ کې به 240 راځي، چوله به 355 روپۍ راځي. دغسې زمونږ ریټونه چې دي جو ښه هم دي او بل اوریجنل شی دی که امیر صاحب که موږ وګورو نو خلک چې راشي د سټور نه سودا کوي نو یو غریب سړی چې سټور ته راځي هغه د دغې د وجې د راځي چې موږ دلته کې موږ ته یو شیز ارزان میلاو شي. نو کله چې هم تاسو یا چینی دي یا داسې بل چې شی دي تاسو ورسره د هغې د ضرورت نه علاوه تاسو سره صابون یا دغه شانتې نور شی نه شین چای شو یا نور شی نه شو چې کوم شی نه د هغو ضرورت نه وي تاسو سره هغه ورکوئ نو هغوی ته بیا هغه پیدا میلاو نه شي کوم چې هغو د سټور ته په کوم نیت باندې راغلي. نو آیا دا تاسو د خپل طرفه دغه کوئ یا د ادارې د طرفه تاسو ته دغې څه هدایت وي؟ نو دا خو داسې دی چې لکه دا سټور چې دی دا په دغه دریو دغه منې چلیږي که نه، لکه دا موږ علوم هغه شی ورکوو چې ستاسو کوم ضرورت وي، ستاسو کوم ضرورت یې کوم شي ته ضرورت یې ځان له سره هغه شی وي. تاسو خو هسې سودا به وړئ که نه. اوس دال دي بازار کې په 300 دي موږ له په 240 ورکو دا هم ضرورت دی. چوله شو بازار کې په 400 ده موږ له په 355 ورکو دا هم ضرورت دی.
صحیح ده. نو داسې نشي کېدای کوم د هغو سره چې کوم ضرورت نه علاوه شي د هغه چې تاسو منې کوئ د هغې په حساب ورته یا روپۍ کمې ولګوئ یا ورله پکې داسې شی بل ورکوئ اضافي. نو موږ لکه څوک تنګو نه چې بس موږ خامخا به دا شی وړي خو چې ستا کور کې چې شي ضرورت وي بس هغه شی وي سه. صحیح ده. دا راته ووایه تا چې څنګه ووایې نو د 4 درې تر وړه چې کوم ده نن سبا په سټور کې په څه باندې میلاویږي او د دغې سره دا د کارډ ریټونه دي په کارډ باندې دغه میلاویږي که نه عام سړي ته هم میلاویږي؟ نه دا د کارډ ریټ دی. د کارډ ریټ دی. عام ریټ څو دی د دې بیا؟ نو عام ریټ خو زموږ ماشین راخلي 1500 روپۍ راخلي که نه او لکه آنلاین سیسټم باندې 1500 روپۍ. او د وړو کوالټي څنګه ده دا په 1500 روپۍ؟ ښکلې غوړه دي د خوازخېلې وړه دي ښکلې وړه دي. جی قدرمندو کتونکو دا د کوټکي بازار نه زمونږ پروګرام څنګه چې موږ تاسو ته ووایو د وړو نرخونو چې کمونو په فیسبوک وغیره باندې مختلف قسم ریټونه چلیده نو موږ نن وزټ وکړو د ملک خیل کوټکي د بازار نو دلته کې د آټا ډیلران چې کوم دکاندارانو د هغې خبرې هم تاسو اورېدې. دغه شانتې موږ سرکاري سټور ته هم لاړو د سرکاري د سټور نه هم موږ تاسو ته نرخونه معلوم کړو چې هلته کې څه نرخونه دي. قدرمندو کتونکو دا زموږ نننۍ خپرونه تر بل خپرونې پورې خپل کوربه مختیار ساګر له ورکړه اجازت. الله پامان.